الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة قریش دا مضمون پہ اعتبار دا او سورة الفیل دوالا یو سورتو ندی نعم دا منگریزی کی ویلو کن دے وجہ دا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ پا مصحف کی دا دے دوارو سورتونو میس کی بسم اللہ نو لکل شوی. دا قریش و تاریخ ما ذکر کرو چی قصی ابن کلاب زمانے پورے قریش پا طول حجاز کے منتشرو. قصی ابن کلاب دتا مجمع ویل شو جمع کون کے دا طول را جمع کرلو دیلے دے یو ریاست شکل ورک او دغی ریاست یا حکومت چی قصی ابن کلاب مشرو دا حاجیانو انتظامات اکڑل دا دو زامن یو عبد مناف یو عبدالدار. عبد مناف دیر فہیم سڑے ہو دا خپل پلار پا موجودگئی کی ہی دیر شہرت پیدا کرو. دا عبد مناف یا سلور زامنو یو ہاشم یو عبد الشمس یو مطلب یو نوفل. ہاشم تا دا فکر راگے چی بین الاقوامی تجارت شروع کول پکار دی لہذا ساسانی حکومت دا ایران چی اگا وقت پا تجارت بانے قابض ہو دا مشرقی علاقو و دا روم سربے دا خلیج فارس پا واسطہ بانے تجارت کولو. ہاشم دا شام دا غسانی بادشاہنا دا تجارت مراغات واغستل. روری عبد الشمس دا حبشی دا بادشاہنا مراغات واغستل. مطلب دا یمن دا حکمرانانا مراغات واغستل. او نوفل دا عراق او دا فارس دا حکمرانانا تجارتی مراغات واغستل. چونکہ پچاپیر طرفنو تجارت باندې سلور واړونو قبضه وکړه او ځان له یو مقام پیدا کړ الفت پیدا کړ چاپیرا دی وجه دوی ته اصحاب الالاف ویل شو. الفت والا خلق جوړ والا خلق ځان له ځای پیدا کړی. مکه تجارت اهم مرکز وګرځیدل سلور واړونو د وجه د عراق نه کوفی رسم الختم د دې تاجرانو سره راغی او لیټران قرآن هم په دغه کوفی رسم الخط کې ولیکل شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل قبیله د قریشو تقادت الناس وی لیډر اف دی هیومانیټي چې دا د انسانیت لیډران دي ځکه د ډیر تعلیم یافته او فهیمان خلکو. ابرهه چې کله بیت الله باندې حمله وکړه او الله تباه کړ دغه واقع سره د قریشو مقام د خلکو نظر کې نور هم لوړ شو چې دا ډیر الله والا خلک دی دوی مټچ کوي چې څوک ټچ کوي هغه خدای تباه کوي. نو چې دغه تاریخ مو نظر کې وساته نو لإیلاف قریشن دا دے تعلق تڑواندنی صورت علم تر کیف سرا علم تر کیف اگے کہ اللہ تعالیٰ ولی چی علم یجعل کیدم فی تزلیل آیا نو گرزول اللہ تعالیٰ تدبیر ددوئی پا تباہی کے گرزول تدبیر والا تباہ کر وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبَابِيلَ علی گلیو دوئی بالے مارغان جماعتنو گروپنو کے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ گرزول دوئی پشاند خوڑل شو بوسانو اد پروڑے پشاند ریزر شو پروڑو اس اللہ تعالیٰ دا ٹول کار میں سر پارو کو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ دا قریشو دا ایلاف دا وجہ میں دا ٹول کارو کو چلے دے تجارت ضائع نشی چسو نشی چلے دے تجارت ضائع نشی کنی کہ ابرہا بیت اللہ روان کڑے ہوئے نور دے کسٹوڈین شپ پا ختم یوا کم مقام چلے دے کسٹوڈین کی دو پا وجہ دے دنیا کے ملاو آگا مقام بھی ختم شو او چی آگا مقام بھی ختم شو ہوئے دے بیاد دانا رسول شو مکیتا قطعنا خلقو برا کول پنارا باندے خبر دین کرالا او برا حکمرانو آگا بیا پٹول تجارت بانے قبضہ کرے وا یو مانا کوئی دادا اب دویم مانا چلی ایلاف قریشن دیتا وی لام دا علت سشے لام دا علت نو چی لام دا علتی نو تعلق بے یاروان دی صورت سرا چی اللہ تعالی دغا ابرہا والا لشکر تباکو علت سو علت داو چی دی تجارت خراب نشی صحیح. او دویم دا چی دا لام تعجب دے لام تعجب دے لکہ عرب وی لخالد وما صنعنا به خالد تو گورا منگ سکو لو دیرا سر سکی دا تعجب خبر دا
څه شی دی د تعجب خبره ده نو لإیلاف قریش الله تعالی وایي د قریشو ایلاف ته وګوره چې موږ ورسره څه کول او دوی اوس څه کوي پیغمبر سره علیه الصلاة والسلام خبره ذهن کې راغله لإیلاف قریش د وجه د الفت او عادت ورکولنا قریشو ته الفت او عادت ورکو انګریزي کې ورته وایي ټیمینګ TAMING ټیمینګ لإیلاف قریش د وجه د الفت او عادت ورکولنا قریشو ته ایلافهم عادت ورکول دوی ته رحلت الشتاء د سفر د وینټر والصيف د سفر د سمر چې د دوی تجارت نه په وینټر کې بندېده نه په سمر کې بندېده ځکه یې چاپېره ممالکو سره تجارت و نو چې کم ملک به وینټر کې تجارت نه کېد دی به سمر والا ملک ته لاړل او چې سمر والا ملک به ګرمي راله نو وینټر والا ملک سره به تجارت شروع کوم دلته یې ګټله او هلته ګټله فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس الله تعالی وایي چې دور لوی احسان مې ورسره کړی چې د وینټر او د سمر دواړه تجارت مې ولا کیریان ساتلي وو دواړه تجارتونه ولا کیریان ساتلي وو نو پکار څه فَلْيَعْبُدُوا باید چې دوی بندګي کولې رب هذا البيت د رب د دې بیت الله الذي هغه الله تعالی اطعمهم من جوع چې مړوختې ورکړې دوی له د لوږې نه بچ ساتلې دوی د لوږې نه وآمنهم من خوف او امن ورکړې دوی له د یارې نه نو نه پې لوږه شته ځکه تجارت کیریان پوزیشن کې دی او نه پې یره شته ځکه خلک پې حملې له دې وجې نه کوي وایي دا د بیت الله کسټوډین دي خلک پې اټیک نه کوي وایي دا د بیت الله کسټوډین دي نو لومبنۍ مسله سوره النحل سورة النحل بني اسرائیل نه مخکې دی د څوارلسمې پارې اخري سورت ومو قتل آیت نمبر 112 وضرب الله مثلا اگر زولو اللہ تعالی عبرت قریتن آغا شار دمکی کانت آمنتن چودا شار پا عمل بالے مطمئنتن اطمینان سرا دی خار خلق پا امنمو او پا اطمینانمو نو امن مانا دا چی دی چا طرف نورتا اس خطرہ ہوا د هیڅ چا طرف نه ورته هیڅ خطره نه وه او مطمئنتن اطمینان معنا چې بنیادي ضروریات د ژوند ټولو خلکو ته فراهم وو نو بل دغه دوه شیونه چې چېرته نه بهر نه پې اټیک دې کېږي او دننه ټول ضروریات ورته فراهم دي د ویلفیر سټیټ وایي څه وایي ورته ویلفیر سټیټ یاتیها رزقها رات به دې ته رزق د دې رغدن ماړه موړ کافي انف من کل مکان د هر جانبنا فکفرت بانعم الله د انکارو کد نعمتونو د الله نو نعمتونو د الله تعالی دو اهمو یو پیغمبر یو قرآن فکفرت بانعم الله فذاقها الله پس واچو دوی ته الله تعالی لباس الجوع جامد لوږې والخوف او د یری بما كانوا يصنعون د دې وجه چې دوی کوم عمل کولو نو صلی الله تعالی ور سره دا احسان کړو د بیت الله د وجه چې دوی ته امن مو اطمینان مو خو چې د خدای پیغمبر او قرآن راغله نو باید چې دوی د الله تعالی شکر گزاري کړې وه د هغې اتباع یې کړې وې نو وی نه کړه نو الله تعالی نعمت خو ورکوي بغیر د باعثه نعمت ورکوي بغیر د سببه خو واپس چې اخلي نو بیا باعث د انسان په خپله واپس یې اخلي بیا باعث دا انسان الله تعالی مونږ ته ډېر څه راکړي دي زمونږ څه کمال نشته خو بس الله تعالی راکړي دي خدای دې نه وکړي که مونږ څه داسې حرکت وکړو الله تعالی دا ټول څه واپس اخلي خبره ذهن کې راغله سوره عنکبوت آیت نمبر 58 ومو کتل اولم یروا آیا دوی نه ګوري انا جعلنا حرما آمنا چې مونږه ګرځولې دی حرم امن ورکوونکی او محفوظ دی ټول خلک پکې محفوظ دي چې څوک پکې اوسېږي محفوظ دي ویتخطف الناس من حولهم حالانکه چاپېره نه خلک روزانه شړلی شي چاپېره نه خلک یتخطفو چې په زور قبایلو کې دغسې چل وي یو قبیله زوروره شي په بله قبیله باندې اټیک کوي خپل کلی پرېږدي دی بله کلي ته اور واچوي همدغه شی قبایلو کې هم دقه شی او په عربو کې هم دقه شی روان الله تعالی وایي دی باندې نه څوک اټیک کوي نه وله کورونو ته اور اچوي د څه د وجې د بیت الله د وجې حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم
او تختول شي خلق پاتول شي من حولهم د چاپیر دوینا چاپیر افا بالباطل یؤمنون. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چې اوس خو پکار دار چې د حق ملګرتیا کړی وي، پکار دار چې دی د حق ملګرتیا چې دا هر څه وافره. یو طالب یو ځای سبق وي نو استاد ته ووایي سموده بعد وایي زه ځم بل کلي ته سبق له بل. نو استاد له غوسه ولا استاد ورته ډوډۍ وافره څه شي وی ډوډۍ وافره، اوبه وافره، خوب وافره او سبق وافره. وی ته نور څه غواړې کافره؟ صحیح. اللہ تعالیٰ مالی مکی والا تو وہی چې قرآن د هر جانب نه تاسو محفوظ یې، د هر جانب نه رزق در تر روان دی، تاسو نور څه غواړئ کافرانو؟ پکار چې دې پیغمبر ملګرتیا وکړي، ځکه دا هغه خدای را لېږلی چې کوم خدای را تاسو سره ډېر احسانات کړي. نو الله تعالی ورپسې ځکه وایي دا تعجب خبره ده چې افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله یکفرون. بیا به هم دا خلک باطل باندې ایمان ساتي، د خدای د نعمت په کفران کوي. اللہ تعالی دا تعجب خبره چې په باطل ایمان ساتي، د خدای نعمت کفران کوي. نو کوم سړی سره چې چا ډېر احسانات کړي نه او د هغه قاصد سره زیاتې وکړي، دا قاصد سره نه صرف سر په لاندې کولو او خپې د باندې کولو نه دي، چې سر چپی کړي چې ته نه سمجېږې چې د فلاني تا سره څومره احسانات کړي. نن د هغه قاصد راغی، د هغه قاصد سره او د هغه استازي سره څه ناروا سلوک تا وکړ. سوره القصص آیت نمبر 52. وقالوا ان نتبع الهدى دوی وی کمونگا اتباع دے ہدایتو کستعمل کرتیا کہ وہ پیغمبرا نتخطف من ارضنا نو منگ بوزغلو لشو دزمک زموننا اولم نمکل لهم آیا ندے ورکڑی منگ دویتا حرما آمنا حرم امن ورکون کے اجبا الیہ چراوڑے شی دیتا سمرات کل شی علمی ویدار شی رزقا من لدننا رزق جانب زموننا ولیکن لا اکثرهم لا یعلمون. خود دوی میجارٹی پا خبر بانی پوئیگی نا، دوی میجارٹی پا چکم اللہ تعالی دیل دا دمرا نعمتون ورکنی دا آغی اللہ پیغمبر سر بدوی مرکرتیا که انو خلق بیس پکی خلق بے آغا خدای نشتا لاجی دی ایمان ندر اوڑے دور احسان ورسر کرے دے صرف دا بیت اللہ دا حفاظت دو وجہ چی دے بیت اللہ سر سر دا قرآن و دا پیغمبر حفاظت سکی نبیا. جسٹ امیجن. صحیح. واپس پل سبق تا چی فلیعبدو رب هذا البیت، پس بندگ پکارے چی بندگی کولا دا رب دے بیت اللہ اللذی آغا اللہ تعالیٰ اطعمهم من جوع چی خوراک ورکڑے دو الہ ملوخت ورکڑے دو لگینا وآمنهم من خوف او امن ورکڑے دو الہ دیانینا. بسم اللہ.